اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د الخیام نیوز ډیرو قدرمنو کتونکو، ابو عیسی علي ظهر الله یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زما ملګرتیا کوي زما خوږ ملګری واجد مشال، د کیمرې په شا باندې معاذ الله دی. نن چېرته راغلي یو او څه به کوو، دا هر څه تاسو ته به ننني پروګرام کې وښایو. بلا عکسونه مختلف بلا قصې دي پکې، بلا عکسونه مختلف بلا قصې دي پکې، ستاسو د درد ستاسو د سړکو زمزمې دي پکې. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات د الخیام نیوز ډیرو ګرانو کتونکو. څنګه چې تاسو ته زموږ ملګري ابو عیسی علي ظهر الله ووی چې نن زموږ د الخیام نیوز ټیم یو بله خپرونه ده. نن ګران ملګرو موږ راغلي یو کوز دیر تندوډاک ته، او دلته زموږ یو ملګری دی، د هغه نه ستاسو په وړاندې پروګرام ریکارډ کوو. ګرانو ملګرو، معذوره کسان یا معذوره خلک د معاشرې خصوصي خلک دي. دیو د معاشرې له پکار دي، د معاشرې خلکو له پکار دي چې د دیو خصوصي خیال وساتلی شي. او بیا په تیره هغه معذور خلک، هغه خصوصي خلک چې هغه پیدایشي معذوره نه وي، هغه پیدایشي طور پر ټیک ټاک همي خپل روزګار هم کوي، خپلو بچو له رزق هم ګټي، خو د حادثې د وجې هغه معذوره شي، نو د هغه ژوند څومره ګراني، دغه ژوند په څومره سختو تیریږي، د هغه د بچو رزق څنګه پوره کیږي، دغه هر څه به نن په دې خپرونه کې ګورو. په تندوډاک کې زموږ ملګری ګلپراز اوسي چې هغه پیدایشي طور پر ټیک ټاک و، خو په یو روډ اکسیډنټ کې د بس نه ولیدلی دی او هغه د هغه ملا ماته شوې ده. نو د هغه ګزران اوس څنګه کیږي، دغه هر څه د ګلپراز نه په خپله پوښتو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلپرازه، زمونږ د کم کتونکي چې دي دوی ته خپل نوم ووایه او د کم ځای په تعلق دی، د کم ځای سره؟ جی تعلق خو مې هم د دې ځای سره دی، د دې ځای پیدایشي یم او جی د دې تندوډاک ورکوټ دلته لوی شوی یم. مخکې مې دلته پلین کوچ چلو، ډاینو به مې چلوله، خپل مزدوري به مې کوله. ګلپرازه، تا ته څه حادثه راغلي ده؟ پیدایشي طور خو ته ټیک وې، خپلو بچو له دې رزق ګټو، مزدوري دې کوله، چاته دې لاس نه دی نیولی، خو دا څه مسله راغله ستا سره؟ څه مسله وشوه چې د هغې د وجې نه نن ستا دا حل دی چې ته په کټ پروت یې؟ جی دا زه تللی وم کراچۍ ته، دلته نه مې کار پرېښود، بیا مې د کراچۍ بس چلوو او سامان هم ټیټوو، او بس دغه سامان د ټیټېدو د وجې نه رسۍ را باندې راخلاصه شوې وه، د هغې نه ښکته را وغورځېدم او د پاسه را باندې صندوق را وغورځېدو، د هغې د وجې نه زما ملا ماته شوه. ګلپرازه، د خپلو بچو متعلق زمونږ کتونکو ته ووایه چې بچي دي څو دي؟ دغه خو زمونږ کم کتونکي چې دي هغې د کیمرې په سترګه لیدی هم شي، خو تاسو ورته ووایه. جی زما خو دوه لوریانې دي او یو مې دا زوی دی، دا مې مشری زوی دی او دغه مې چې دی نو دویم نمبر لور ده. ټیک ده. او تا علاج څومره کړی دی د اوسه پورې؟ د کم ځای نه دی علاج کړی دی؟ جی زما له اوله اپریشن چې و نو هغه په الارج کې شوی و، بیا د هغې نه بعد په ریډینګ کې هم داخل وم، او د هغې نه بعد بیا په پیراپلیجیک کې 3 پارې داخل شوی یم. هلته مې هم علاج کړی، دا مې تقریبا 9 اپریشن دی چې کوم. ګرانو کتونکو، د ګلپراز دغه عکسونه، دغه تصویرونه به تاسو د کیمرې په سترګه وینئ. ګلپراز د ملا څو اپریشن یې کړي؟ ګلپراز د ملا 9 اپریشن یې کړي دي، خو د هغه ملا نه دی ټیک شوي، او اوس ورته ډاکټران څه وایي، اوس د هغه په علاج څومره پیسې لګي، دغه د ګلپراز نه په خپله واورئ. جی هغه ما ورته بله ورځ هم وویل، خو دا په مړه کې زخمونه دي او دا داسې په هله اسانه باندې نه راټولېږي، دا چې زه کوم ځای له ورځم دلته کې زما عام ډاکټران ما له علاج هم نه کوي، هغه ووایي چې یاره بهي تا د علاج چې دی دا د ښکته د پېښور نه دی، او چې پېښور ته بله ورځ لاړم نو هغه راته ځان له ووایي چې دا 2 اپریشن دي او دا 45 لک روپۍ، نو 45 لک روپۍ زما خو د خپلو بچو د رزق نشم پیدا کولی، نو 45 لک روپۍ به زه د کم طرفه را پیدا کوم، ځکه چې زما خو دا مشری زوی دی، نو دا ماله څه وکړي. ګلپراز خبرې تاسو واورېدې؟ ګلپراز وایي چې
چې لاره نه وه نو هر چا ته اوږه ما وهله، اوس چې اواره ده نو هېڅوک ماته نه ودرېږي. چې زه ټیک ټاک وم نو خپل د بچو غم مې په خپله کوو، خو اوس زه څه چل وکړم؟ زه خو د خپلو بچو رزق نشم پیدا کولی. نو 45 لکه روپۍ به د خپل علاج دپاره د کم ځای نه ګورم. ګلفرازه زه اوسه پورې سره چا امداد کړی دی؟ یاره امداد را سره ډېر زیات خلک کوي، لکه دا خبره نشته دی. دا خلک چې دی د کلي خلک چې کم دی جو حق راله راکوي، خو د علاج دپاره دې ضرورت دپاره دې دپاره را سره چا څه نه دي کړي. دغه کم فلاحي تنظیمونه چې دي، حکومتي واکدار دي، د حکومت تنظیمونه دي، بلا د صحت په میدان کې حکومت کار کوي، نو هغو ته څه وایي؟ هغو ته څه درخواست کوي چې ستا د علاج دپاره څه چل وکړي؟ چې هغو زما د علاج دپاره دغه وکړي چې ما چېرته هسپتال ته بوځي او ما له د دې مړو زخمونو علاج راله وکړي. زه چې کښېنم نو زما نه دومره اوبه بهیږي او دومره وینې نه بهیږي چې زه کښېناستی نه شم. نو زه چې بار ته وځم خو دې وړو له به سره پیدا کړم، چې زه بار ته نه یم ورته نو دې وړو له به سره پیدا کړم. ګلفراز همدغه غوښتنه کوي چې باید حکومتي چارواکي، د حکومت خلک، د صحت لوی مشران، فلاحي تنظیمونو ته هغه دغه درخواست کوي چې باید زما علاج وشي. هغه وایي ما له پیسې مه راکوئ، زما د بچو د رزق غم مه کوئ، خو ما چېرته خاص هسپتال ته ریفر کوئ، زما علاج وکوئ. دغه زما ښېګړه ده چې زه د دې جوګه شمه چې د خپلو بچو رزق په خپله ګټلی شم. ګرانو کتونکو، دغه د ګلفراز خبرې تاسو په خپله واورېدې. څومره چې فلاحي تنظیمونه دي، څومره چې حکومتي چارواکي دي، د هغو ټولو نه غوښتنه کوو، هغوی ته درخواست کوو چې دغه ګلفراز دغه مسله دې سیریس واخیستی شي او هغه دې چېرته ښه ډاکټر ته ریفر کړی شي چې د هغه علاج وشي، او باید چې د دغه ماشومانو د علاج او رزق بندوبست په ښه شان وشي. ستاسو د ټولو یو جهان مننه. د بل پروګرام پورې الخیام ټیم له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.